جی قدرمن کتونکو د پروګرام په دې برخه کې دا وغځه د هلکانو چکدرې هایر سیکنډري سکول کې ولاړ یم او دا سکول چې کوم په کال 1962 کې جوړ شوی دی او دا هغه وخت نه اوله تر دې وخته پورې دې سکول د کوز دیر په شمول بره دیر ځکه چې هغه وخت کې بره دیر یو ټوټل یو دیرو او ورسره بیا چې کوم دی نو خواوشا نورې کمې سیمې دي علاقې دي د دغه ځای خلکو ته تعلیم سهولیات ورکړي دي ډاکټران پیدا کړي دي انتظامی افسران پیدا کړي دي استادان پیدا کړي دي او چې نور کم اهم شعبې دي د ژوند د ضرورتونو نو هغه خلک د سکول پیدا کړی دی خلکو ته تعلیم ورکړی دی په تعلیم ورکولو کې د دې سکول یو خپل اهمیت دی ځکه چې په هغه وخت نور سکولونه نو کوو هم نو ډېر کم او لري په دغه وله باندې د هغه وخت نه تر دې وخته پورې دې سکول چې کوم دی نو څومره ترقي کړې ده او څه هغه سهولتونه دي چې هغه دلته کې نشته چې کم د ماشومانو د ښه تعلیم لپاره ضروري دي سټاف څومره دی د ساينس د لیبارټرۍ څه پوزیشن دی د لایبررۍ څه پوزیشن دی او نور په سکول کې کم داسې ضروریات دي چې هغه نشته په هغې حواله باندې به د دې ځای د سټوډنټانو سره طالب علمانو سره او د ادارې د مشر سره خبره کوو دا د کوز دیر تحصیل ادینزی چکدرې د هلکانو هایر سیکنډري سکول دی چرته چې سبق ویونکي هلکان د کمرو د نشتوالي په وجه لنډ تنګ په سبق ویلو مجبور دي د سکول 3 کلاسونه په 3 حصو کې تقسیم بیا هم په کلاس کې د ناستې ځای نه وي په 9 او 10 کلاس کې د کمرو ډېر سخت کمی نه بلکې بل کلاس کې تقریبا 62 کسان تعداد د موږ د کمرو ډېر سخت مشکل دی او ته تکلیف ته د ډیسکونو کې چې کم دی وړک پسل په ډیس باندې سلور کینی نو دی وجه نه ګرمیم دو تکلیف ته موږ ګورنمنت دا مطالبه کوو چې کمرې جوړ کړي زموږ سکول کې او دا سیکشن چې کم دی دی انکریزمنٹ وشي او دغه چې لکه موږ کمرې سیکشن ډایرکټ سیکشن درې دی موږ ته یو بل درې سیکشن نه پکار دي چې موږ سره د بهر سکولونو سټوډنټان دي موږ ځای نشته موږ ته پکار چې موږ د درې سیکشن جوړ کړو موږ ته واړه کې ځای کوو نو الحمدلله موږ ته واټر موجود الحمدلله موږ ته هر فیسیلیټیز موږ موجود دي کې په اس اس ټي پوسټ باندې مو د ټول لیب انچارج کم دی زم خو زما کم دی دا خیال دی چې په ثابت ضلع کې به د دې په شانتي کې ویل اکوپډ کم دی لیبونه نه کاغه کم دی د فزیکس دی کده کیمستري دی کده بایو دی او کده غین له کم د کمپیوټر ډپارټمنټ ته پاره کې کم دی مختلف قسم کمپیوټر سي کم دی سره موجود دي او دلته کم دی سره کم سټاف دی نو تقریبا موستلی کم دی کم ټیچر دی هغه کم دی پی ایچ ډي هولډر دی ما په خپل کم دی پی ایچ ډي ان کیمستري هم دا کله نور زم سره کم ټیچر دي هغه الګ چې کوم د کوالیفاید ټیچر دي د هلکانو ګورنمنت هایر سیکنډري سکول چکدرې سو کال وړاندې جوړه شوی ودانې کمرې یو بل ته مخامخ جوړې شوی دي چې لوجه کمرو کې تیارا او اوازونه یوینا بلې کمرې ته په اسانه زی مسله ده سولر سیستم د نشټوالي خرابې دغه مسله نور هم سیوا کړې ده موږ ته سولر خراب دی زموږ کلاس کې بجلی تیارې وي په کار چې موږ ته دی سولر سیستم وشي سولر سیستم چې بجلی لاړه شي نو بیا د قلغه وجه تاسو پتر تاسو یې نم کنه د سکول د مسلو په حق لا پرنسپل محمد طاهر خان وینا ده اولنې سکول چې ګیټ وې سکول او دلته د 1962 نه دا سکول هاي دی او بیا په 2012 کې دا په نان ډیولپمنټل سایډ باندې دا اپګریډ شوی دی دا هایر سیکنډري سټیټس دې ته ملاو شو خو په هغه وخت کې چې دا په نان ډیولپمنټل سایډ باندې اپګریډیشن د دې وشو د دې خپل د هایر سیکنډري بلډینګ د دې نو خو بیا ګورنمنت موږ له یو شپږ کمرې داسې جوړ کړې چې په هغې کې موږ د هایر سیکنډري کلاسز اوس اخلو الحمدلله دا سکول چې کوم دی دا په ډېر لحاظ سره دا یونیک دی دلته بهترین ټیچنګ سټاف دی کمیټډ او ډیډیکیټډ ټیچرز دي د دې ځای سټوډنټس چې کوم دي نو هغه محنت کش دي او ډېر ښه خوش اخلاقه او با اخلاقه سټوډنټان دي ډېر محنتي سټوډنټان دي او بله اهمه خبره دا چې دا سکول چې کوم دی نو دا د افغان ریفیوجز دپاره هم یو ډېر ښه فورم هغې ته ورکوي هغې دلته تقریبا د 300 پورې سټوډنټس افغان ریفیوجز هم دلته سبق حاصلوي دلته د فیسیلیټیز کمی نشته دوه داسې مشکل دي چې هغه موږ ته ډېر اوس مشکل د هغې د وجې نه جوړ دی یو دا دی چې دلته چونکې تعداد وخت په وخت باندې روان
روان دی هغه ډیریږي او زموږ سره په شپږم کلاس کې 15 سیکشن دي، په اووم کلاس کې موږ سره 15 سیکشن دي. د کمرو د نشوالي د وجې نه موږ سره په اتم کې بیا 4 سیکشن شي او دغه مشکل د وجې نه بیا موږ سره په 9 10 کې بیا 3 سیکشن شي. چونکې د دې سکول خپل یو سټیټس دی، خپل اهمیت دی، دلته ښه ټیچینګ کیږي. د دې وجې نه د پرایویټ سکولز نه هم دې ته خلک را روان دي، د سرکاري سکولونو نه هم دې ته خلک را روان دي. نو موږ سره سپیشلی په 9 10 کې موږ سره تعداد زیات شي او دلته موږ سره کلاسز چې دي نو دا ډېر اوور کراوډډ شي. نو ریسنټلی موږ ته اټلیسټ یو 15 کمرې موږ ته ډېر پکار دي چې موږ دا اوور کراوډنس د کلاسز چې دي نو دا کم شي. بل اهم خبره ده چې دلته کله بجلی لاړه شي نو دلته دا کمرې دا بلډینګ داسې جوړ دی چې په دې کې تیاری او هغه تاسو به په خپل باندې نوټ هم کوي. نو دا مشکل زموږ د سره چې یو خو ګرمي په کلاس کې، بل اوور کراوډډ کلاسونه یو په هغې کې تیاره هم جوړه شي، بلډینګ داسې جوړ دی چې په هغې کې د رڼا کمی دی. نو دا دوه سپیشلی د سره چې موږ ته دا سولر سیسټم ډېر زیات ضرورت دی په نسبت د نورو سکولونو. دلته دا ضرورت ډېر دی، د سولر او د کمرو ضرورت ډېر دی. تدریسي دغه چې کوم تاسو اردو ښایي که انګلیش ښایي؟ موږ انګلیش میډیم سکول دی دا چې کله نه راغلی ما نو ما دا ټول کلاس چې کوم دي نو دا 6 نه والا د 10 پورې دا انګلیش میډیم دي او دلته زموږ ټیچر داسې دي چې هغې ته څه مشکل په دې کې نشته دی. هغه ښه ویل کوالفاید ټیچر دي، ډاکټرز دي موږ سره، امپل ټیچرز دي. نو موږ ته دغه مشکل نشته دی چې ما په خیال په چکدره بیلټ کې دا چکدري سکول چې نو د پرایویټ سکول ضرورت زه وایم چې هلک ته باړو محسوسېږي نه. ګورنمنټ هایر سیکنډري سکول چکدره د سیمې ولس ته ښه تعلیم ورکولو کې یو ځانګړی حیثیت لري. په دغه حیثیت مخ په وړاندې تلو دپاره ضروري ده چې متعلقه ذمه دار په سکول کې د کمرو د کمي په شمول نور ضرورتونه پوره کړي.